بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. نننې زمونږ ویډیو چې دا د چپټر نمبر 7 د کلاس 4 انګلیش مونږ شروع کړو. دا غي چپټر نمبر 7 دا غي ګرامر سیکشن یا مونږ ته انګلیش پورشن ویل شو، ځکه چې یوازې ګرامر په دې کې مونږ نه سټډي کوو، ټول څه په کې سټډي کوو. دا غي نه به مونږ سٹارټ اخلو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زموږ سره اولنی ټاپک په هغې کې دی چې د واویل به لانګ ساوند کلی. واویل به زموږ سره لانګ ساوندډ واویل به کلی. کله چې واویل دی it is sound like the vowel's name. چې کله د واویل نیم په خپله راغی نو په هغه ټایم کې به موږ وایو چې دا زموږ سره لانګ ساوند اف واویل دی. فار ایگزامپل موږ وایو که نه چې ای زموږ سره یو ورډ دی، په هغې کې ای موږ ای ووایو یا ای مونږه ای پروناونس کو، سی دا آی چې دی هغه مونږه آی پروناونس کو، او چې دی هغه مونږه او وي، او یو چې دی مونږه په ورلډ کې یو وي. نو هغه ټایم کې به مونږ وایو چې دا واویل چې دی دا زموږ سره لانګ ساوند واویل دی. ټیک شو. لکه اوس مونږه مثال وایو دا ورلډ سیک چې دی په دې کې ای د ای आवाज ورکوي. په دې ټایم کې مونږ وایو چې دا ای چې دی دا زموږ سره لانګ ساوند واویل دی. یا په دې بل کې زموږ سره ای چې دی ویب کې په دې کې ای چې دی دا د ای आवाज ورکوي، نو په دې ټایم کې دې ته مونږ وایو چې دا واویل چې دی دا لانګ ساوند واویل دی. دا زموږ سره مثالونه دي. لکه په دې کې دا بریو، په بریو کې دا ای چې دی دا د ای आवाज ورکوي، په شیپ کې ای چې دی دا د ای आवाज، په کاین کې آی چې دی دا د آی आवाज ورکوي، په بورډ کې او چې دی دا د او आवाज ورکوي. ټیک شو. په کیوب کې چې دی دا یو د یو आवाज ورکوي، په گیم کې ای چې دی د ای आवाज ورکوي، کیپ کې ای د ای، په فایند کې چې دی آی د آی आवाज ورکوي، په فلوټ کې او د او आवाज ورکوي، په هیوج کې یو د یو आवाज ورکوي. ټیک شو. نو دا زموږ سره شو ای ای آی او یو. ټیک شو. د دې ټولو دا لانګ ساوند شو. ټیک شو. چې کله یو واویل دی هغه خپل आवाज په خپل ورکوي، ای د ای، ای د ای، آی د آی، او د او، او یو د یو. نو په دغه ټایم کې به موږ وایو چې دا واویل زموږ سره لانګ ساوند واویل دی. بل زموږ سره راځي فیکچوال کوېسچنز. فیکچوال کوېسچن چې دی که نه وایي دا زموږ سره کیورډ دی یا ورب دی یا ټینسز دی. یوز ان ا کوېسچن وایي دا زموږ سره په څه کې یوز کیږي؟ په کوېسچن کې یوز کیږي. او هیلپ اس دا موږ له هیلپ راکوي. الارټ ټو آیډنټیفای د کوېسچن ټایپ. د کوېسچن ټایپ به د دې نه موږ ډېر زر معلومولی شو. ټیک شو. چې دا کوم قسمه کوېسچن دی هغې ته موږ څه شی وایو؟ فیکچوال کوېسچنز ورته وایي. هیلپ د فیکچوال کوېسچن چې دی وایي دا زموږ سره هیلپ اس ټو فایند د آنسر in the form of fact. وای دا په دې کې به موږ چې کله کوېسچن معلومو نو دا به د فیکټ په شکل کې، او دا به موږ ډایرکټ ټیکس نه د کم دغه چې دی پاراګراف یې موږ له راکړی د هغې نه به ډایرکټ موږ دغه کولی شو. ټیک شو. وی نیډ to read the text carefully. نو دا به موږ کله دا فیکچوال کوېسچن به موږ د دې آنسر به څنګه معلومو؟ چې موږ به دا ټیکسټ چې دی دا به کیرفولي ریډ کوو for specific information یا فیکټ. د specific information یا د فیکټ دپاره به څه دغه پاراګراف چې دی دا به موږ کیرفولي ریډ کوو. ټیک شو. نو تاسو فیکچوال کوېسچن وپېژندو. فیکچوال کوېسچن کې به زموږ سره څه راځي؟ who به راځي، what به راځي. who، what، where، when، دا قسمه خبرې به راځي. ټیک شو. نو که داسې دغه زموږ نه وشي چې لکه where is اسلام آباد located، نو په دې ډایرکټ به زموږ ذهن له چې دی آنسر راشي چې اسلام آباد په کوم ځای کې دی. ټیک شو. نو دقسې دغه چې په یو کوېسچن کې دقسې ورډ راشي what، where، who، when، داسې لفظ راشي نو دا به موږ څه شي؟ دا به موږ دې ته موږ فیکچوال کوېسچنز وایو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي د ورب بی ډو هیو او د دې نور فارمز چې دي. بی ډو هیو د دې نور فارمز چې دي وایي دا یوز کیږي اور یوز ایز مین ورب. یا به دا زموږ سره مین ورب یوز کیږي او یا به هیلپینګ ورب. دا موږ هم دی دا خبره موږ کړې هم ده
خو چې کله دا زموږ سره د بل ورب سره راشي نو په دغه ټایم کې دې ته موږ څه وایو هیلپینګ ورب ورته وایو او دا به څه کوي د هیلپ ایکسپریس ټینس دا به موږ ته ټینس ښیي ټیک شو چې دا خبره په کم ټینس کې شوې ده یا به موږ ته موډ ښیي او یا به موږ ته وایس ښیي چې یاره دا خبره په کم موډ کې شوې ده یا په کم وایس کې پیسیو وایس بل اکټیو پیسیو وایس او یا ډایرکټ انډایرکټ کې دا خبره شوې ده دا به موږ ته څوک ښیي دا به هیلپینګ ورب دا خبره به موږ ته ښیي ټیک شو فار ایگزامپل هی از پلیینګ ا فوټبال په دې کې زموږ سره دا هی is playing a football is چې دی دا زموږ سره په دې کې with a football ټیک شو په دې کې دا دغه چې دی helping verb دا موږ ته څه ښیي ټینس ښیي ټیک شو the verb be do and have be do او have او د دې نور فارم چې دی وای دا زموږ سره په کم ټایم کې مین ورب کله چې دا یوز شي الون یوازې دا زموږ سره استعمال شي نو په هغه ټایم کې دا زموږ سره څه دی مین ورب کار کوي خو چې کله د بل ورب سره رالو په هغه ټایم کې دا زموږ سره د هیلپینګ ورب کار کوي په دې ټایم کې په دې سنټنس کې چې دی چې he is playing with a football په دې کې دا زموږ سره د څه د مین دغه سره راغلی په دغه ټایم کې دا زموږ سره د هیلپینګ ورب کار کوي خو په دې ټایم کې چې شي هیز اډول په دې کې دا زموږ سره د مین ورب کار کوي دا هیز لفظ چې دی دا زموږ سره د څه د مین ورب کار کوي ټیک شو لکه دا زموږ سره اگزامپل دی چې I am angry نو په دې کې دا ام لفظ چې دی دا زموږ سره مین ورب دی have چې دی دا زموږ سره مین ورب دی خو چې I am reading a story په دې ټایم کې دی زموږ سره څه شی دی د هیلپینګ ورب دی ځکه چې زموږ سره بل ورب راغلی دی بل ورب څه شی دی ریډینګ چې دی دا زموږ سره بل ورب راغلی دی په دې کې چې I have a rabbit نو په دې کې دا زموږ سره مین ورب دی ټیک شو خو په دې ټایم کې چې I have memorized the lesson نو بل دغه زموږ سره بل ورب په دې کې میمورایز راغلی چې د دې سره دا راغی نو په دې ټایم کې دې ته موږ هیلپینګ ورب وایو یا موږ وایو چې we did our homework دا did چې دی دا په دې کې سره راغلی مین ورب راغلی دی خو چې کله موږ وایو چې we did not go there نو دلته زموږ سره go راغلی دی لفظ go راغلی دی په دې ټایم کې موږ وایو چې دا زموږ سره څه دی ورک دا زموږ سره هیلپینګ ورب راغلی دی go چې دی دا مین ورب دی او ډیټ چې دی دا زموږ سره هیلپینګ ورب راغلی دی یا بل سنټنس موږ وایو چې یو اور لیټ دا آر چې دی په دې ټایم کې دا چې دی دا زموږ سره څه دی مین ورب دی او چې موږ وایو چې یو آر ګوینګ ټو بی ا مال ټو د مال نو په دې ټایم کې ګوینګ راغلی زموږ سره بل ورب نو په دې ټایم کې دا زموږ سره هیلپینګ ورب دی دا زموږ سره نور مثالونه دي نور اگزامپل چې دی دا بی ډو هیو چې او یا د دې نور فارمز چې دا به د مین ورب په شان کار کوي یا د هیلپینګ ورب په شان کار کوي شارټ سنټنس یاد ساتئ چې کله زموږ سره بل ورب نه راغلی چې مین ورب نه راغلی بل ورب نه راغلی بل اکشن ورډ نه راغلی په هغه ټایم کې به دې ته موږ څه وایو مین ورب به ورته وایو او چې کله بل ورب راغلی په هغه ټایم کې به دې ته موږ هیلپینګ ورب به ورته وایو ټیک شو بل زموږ سره راځي سټډي هیبټس چې یاره سټډي به څنګه کوو دا خبره هم زموږ دپاره امپورټنټ ده د دې ټیسټ د پریپریشن لپاره هم امپورټنټ ده نو په دې کې د ټول نه اولنۍ خبره زموږ سره ده چې سیټ یور ګول فار سټډي ټایم د سټډي د ټایم چې لکه زه به کم زما به څه ګولي زه به کم جاب چې دی هغه به حاصلوم او د سټډي ټایم چې دی نو د هغې دپاره هم ګول چې دی هغه څه کوي سیټ کوي ټیک شو بل زموږ سره راځي چې میک ا ټایم ټیبل د ټول نه امپورټنټ څیز چې دی د سټډي دپاره ټایم ټیبل چې زه به ماسخوتن سهار 2 غنټې سهار 2 ماسپښین 2 ماسخوتن یا ټایم ټیبل زموږ سره هغه ډیر امپورټنټ دی چې یاره په دې ټایم کې به زه میتھس په دې کې ساينس په دې کې بل نو دا ټایم ټیبل چې دی دا هم زموږ سره ډیر امپورټنټ دی بل زموږ سره دی میک نوټس ان یور نوٹ بک تاسو به رجسټر چې دی هغه په دې کې یوز کوئ چې هر ځانه به رجسټر راواخلئ زه چې کوم پوینټس وایم یا د یوټیوب نه یا د بل څه نه نو هغه به په هغې کې نوٹ کوئ ټیک شو فرست ورک آن د سبجیکټ
that you consider challenging. هر هغه څیز چې تاسو ته ګران وي. ټیک شو چې کوم څیز تاسو ته ګران وي لکه اوس میث تاسو ته ګران دی د ټول نه اول هغه سبجیکټ چې دی نو هغه څه کوي هغه کلیر کوي ځان ته. ریوایز کلاس ورک on over the weekend. وی دا کلاس ورک چې دی کنه لکه اوس په یو هفته کې تاسو څومره کار کړی دی نو د اتوار په ورځ کې نه هغه ټول کار چې دی هغه دوباره ریوایز کوه. نو دا هم زموږ سره یو ښه پوینټ دی. ډونټ سپینډ ټو مچ ټایم واچینګ ټلویزیون. لکه په ټي وي باندې یا په فیسبوک یا په بل څه باندې ډیر شی ټایم چې دی هغه خپل مه ضایع کوه. خپل ټایم په یوټیوب په فیسبوک او په دې غلط ویډیوز په غلط کارونو باندې یا په گیمینګ یا په بل څه باندې خپل ټایم چې دی هغه مه ضایع کوه. بل چې دی ګیټ انفارمیشن فرام بوکس. د انفارمیشن چې دی دا د بوکس نه اخله د ټیچر نه اخله د پیرنټس نه اخله. ټیک شو دغه چې دی انفارمیشن ته د هر سیز نه اخیستی شي. ټیک شو لکه نیټ ته د انفارمیشن دپاره یوز کولی شي یوټیوب فیسبوک هر څه چې دی ته د څه دپاره د انفارمیشن دپاره یوز کولی شو. نو دا زموږ سره چې سټډي ګډ سټډي هیبټس دا زموږ سره چې یاره سټډي پلان به موږ څنګه تیارو نو دا زموږ سره د سټډي پلان چې و د هغې پوینټس دي. ټیک شو بل زموږ سره یو شارټ یو وړوکی غونته ټاپک دی شارټ واول. څه شي شارټ واول به موږ کله واول ته به کله شارټ واول وایو چې کله واول چې دی هغه خپل اواز د خپل لیټر د حرف اواز نه ورکوي. ټیک شو لکه ای چې دی دا د بل څه اواز ورکوي آی او یو ای آی او یو. ټیک شو دا ای چې دی دا هم بل څه اواز ورکوي آی چې دی دا هم آی اواز نه ورکوي خو بل څه او هم او اواز نه ورکوي خو بل څه او یو چې دی دا هم یو اواز نه ورکوي خو بل څه. په دغه ټایم کې به دې واول ته موږ څه وایو دا به شارټ واول ورته وایي. لکه مین په مین کې دا ای چې دی دا زموږ سره د ای اواز نه ورکوي دا داسې د اوږده یې په شان اواز ورکوي. یا سیټ په دې کې دا ای چې دی دا د ای اواز نه ورکوي د آی اواز ورکوي. یا فیل په دې کې آی چې دی دا د آی اواز نه ورکوي. کاټ کې هم زموږ سره او چې دی دا د او اواز نه ورکوي. کیوب کې دا هم زموږ سره د یو اواز نه ورکوي. کین لیټ په دې ټولو کې چې دی دا واول خپل اواز نه ورکوي. خپل اواز مطلب دا چې یاره ای به د ای اواز ورکوي ای به د ای اواز ورکوي آی به د آی او د او او یو د یو. که دا د خپل اوازونه په خپله نه ورکول نو په هغه ټایم کې به دې ته موږ وایو چې دا زموږ سره شارټ ساوند اف واول دی. ټیک شو نو دا زموږ سره د واول په باره کې خبرې